په چمن ښار او شاوخوا سیمو کې په ډېره زیاته ګرمي ده. په دې زیاته ګرمي باوجود د کیسکو د جانبه چې دی په چمن ښار کې 20 ګنټې جبکې د چې کومې آس پاس علاقې دي غرنۍ علاقې دي صحرایي په هغو کې د 22 ګنټو د چې کوم د لوډ شیډینګ سلسله ده دا جاری ده. په دې وجه چې دی یو طرف ته ډېره زیاته ګرمي ده چې 42-43 سنټیګریډ ګرمي ده، بل طرف ته د کیسکو د جانبه چې دی هغه غیر اعلانیه لوډ شیډینګ کېږي. د دې په باعث عوام سره د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ښاریان زما سره موجود دي، څه پوښتنه کوو چې په دې حواله څه ویل غواړئ. موږ په ښار کې تقریبا په ضلع چمن کې دا وخت د 20 ګنټو او د 22 ګنټو سره لوډ شیډینګ پر موږ باندې جاری دی. زموږ کوچنیان په هسپتالو کې لمبې ولیدې د بجلۍ د ناهیلتوب د وجې په هسپتالو کې پراته دي، سټریپان ورچړاو دي. وبلې خواته د اوبو ټینکۍ د 1000 روپو څه ولاړه په 4000 روپۍ د اوبو ټینکۍ موږ ته په اوبو راکوي، او بلې خواته د یخي کیلو د 20 روپو څه ولاړې په 100 روپۍ د یخي کیلو سو. ځکه د کور زنانې پریشانه، کالي نسي پرنځوی، شی نسي کولی. دا بدمخه د وابډا کم ناهیله حکمرانان چې په کم ځای کې ناستي پر موږ باندې دا دربیله ده. موږ د لوړ سرکار څخه دا اپیل کوو چې زموږ مطالبات یې پورې تور واوري، ځکه غریبان خلک یې پسمانده ضلع یو، زموږ بجلي نشته، زموږ د بجلۍ د غم وخوري ورنه کې نه خوري. موږ بیا احتجاج ته مجبور وي، بیا کوژک روډ بندوو، بین الاقوامي روډ باندې کښېنو. که څوک موږ وژني کوم دغه کوي در دا ګرمۍ هغه مرګ موږ ته بهتره دی. چمن ښار کې خو یار د باډر دروازه بنده ده، مخلوق ټول بېروزګاره دی. د هغه سره ورسره بجلي نشته په ټوله ښار کې. د یخي 1 کیلو په 100 روپۍ دی. بجلي په بازار کې 22 ګنټې نشته، او په صحرا او په کلو قریزاتو کې 23 ګنټې نشته. یوه ګنټه اندازه پر 24 ګنټې کې راځي. نو دا ډېر سخت ظلم دی. دا وخت حکومت دلته په دې ښار کې په د کشمیر ضلع کې ډېر سخت ظلم دی. د اوبو ډېر مشکل دی، اوبه نشته بالکل. و یوه خواته وریځ د اسماني وریځ ده چې څه د شمسي برمې چاک کړي دي، هغه اوبه چې دي شمسیانې کار نه کوي. او بله خواته بجلي نشته، یوه ټانکۍ چې ده په 4-5 روپۍ ده. د اوبو ډېر سخت مشکلات دي. نو موږ د سرکاره څخه دا خواست کوو، دا اپیل کوو چې زموږ په دا کوچني ښار کې ضلع چمن کې و یوه خواته بېروزګاري سي، و بله خواته بجلي نه وي، و بله خواته دغه د اوبو ګراني سي، د یخي ګراني سي. دغه عوام به څو در څو دا ګلوي. اخر موږ دغه عوام مجبور یو و دا ځای ته چې موږ په روډو کښېنو، یا به د سرکاري دفترو مخ ته کښېنو، یا به کوژک بندوو. نو موږ د سرکاره څخه دا خواست کوو، دا اپیل زه کوو چې پر دغه زموږ د چمن پر دې کوچنۍ ضلع باندې پر دې عوام باندې ورحمېږئ. ډېره مننه، شکریه. دا و د چمن ځینې ښاریان چې دی زیاته کله چې په چمن سیمه کې چې دی د بجلي طویل لوډ شیډینګ چې کومه سلسله کیسکو شروع کړې ده د تېرې 1 میاشتې راهیسې دا سلسله دې پورې ختم سي. یو طرف ته زیاته ګرمي ده لکه څنګه چې دی زیاته کله، او بل طرف ته چې دی طویل لوډ شیډینګ دی. د حکومت څخه دا غوښتنه وکړه چې حکومت دې فوري طور د بجلي چې کومه لوډ شیډینګ شروع دی د دې خاتمه دې وکړي چې د دې سره د دې مشکلات ختم سي.